په کار کېدو یی پوله نیغېدله پې یی د بینچ ضرورت نبی علیه السلام دې صحابي ته وی دا کجوره دله ورکوئ د ده پې کار کېږي یی پې پوله نیغېږي یا د بینچ ضرورت هغې صحابي وی نه یې ورکوم نبی علیه السلام ورته وی الله به درله جنت کې باغ درکړي وی دا کجوره ورکړي وی نه یې ورکوم بل صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دا کجوره زه د ده نه والم او دله یې ورکړم ماله به الله په جنت کې باغ راکړي وی او صحابو به داسې سودا کول راغې هغې صحابي ته وایي دا یوه کجوره ماله او ورته وی ماله به ته څه راکړې وی زما هغه پلانکې باغ دی 600 کجورې پې ولاړې وی د 600 کجورو باغ واله او ماله دا یوه کجوره راکی راله هغه ورته وی او 600 کجورو باغ یې ورکو یوه کجوره یې پکې او هغه د نبی علیه السلام په حکم هغې بل صحابي ته ورکړه چې راغې نو خپلې بیبي ته وایي د دې باغ نه راوځه د 600 کجورو باغ بیبي ورته وایي وایي ولې در وځمه وی راوځه د دې باغ نه ما سودا کړې ده او دا باغ مې ورکړی بیبي ورته وایي خاونده څنګه سودا دې کړې ته 600 کجورو باغ ورکې ما نه تپوس نه کوي تا څنګه سودا کړې ده هغه خاوند دې ورته وایي وی دا 600 کجورې مې ورکړې دي او د دې په بدله کې مې یوه کجوره اغوستې ده او هغه مې د امام الانبیا په وینا بل صحابي له ورکړې ده او الله به ماله په جنت کې باغ راکړي بیبي ورته وایي خاوند مبارک شه په ژوند کې دې دا یوه قیمتي سودا دا یوه قیمتي سودا دې وکړه دا نه پوهېدل چې د 600 کجورو باغ یې ورکو یوه کجوره یې اغوستله دا نه پوهېدل